بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نن به زه د ټایفاید تبې یا چې ورته میادي تبه وایي او د هغې ویکسین باندې خبرې کوم. تاسو به کتلي چې حکومت نن سبا د مهم شروع کړی دی چې واړه ماشومانو ته د ټایفاید ویکسین لګوي. د 15 کالو ماشومان چې دي هغې پورې هغې ته سکولونو کې او په کورونو ته راځي ټایفاید ویکسین انجکشن لګوي. او دې کې ما لږ کتلې هم ده چې کافي غلط فهمیانې موجودې دي. نو ما وایي چې نن په دې ویډیو کې لږ تاسو ته ووایم چې دې غلط فهمۍ چې دې څومره د دې کې حقیقت دی او ټایفاید فیور یا د میادي تبه چې ده د دې یا انټریک فیور چې ورته وایي د دې حقیقت څه دی. ناظرین، ټایفاید فیور یا انټریک فیور یا د میادي تبه چې ده دا د خوراک څښاک سره، اوبو سره، د خوراک څیزونو سره د یو کس نه بل کس ته کېږي. او دې کې دا هم دی چې یو خو د هغه کس ته هم کېږي چې چاته ټایفاید فیور وي، چاته تبه وي، هغه طبیعت خراب وي، هغه کې تبه وي، هغه ته علاج کېږي. دې کې داسې هم دی چې یو کس وي چې هغه ته په خپله خو تبه نه وي یا هغه تبه تېره کړې وي، خو د ټایفاید جراثیم د هغه په بدن کې پاتې شوي وي، هغه ته کیریر وایي. نو هغه کیریر چې دی هغه هم د بل ته پیلاولی شي، چونکې دا ټایفاید جراثیم په ډک بار کې ډک امتیازو کې بدن نه خارجيږي. نو که د سیوریج سیستم او د سکلو اوبو سیستم یو شي، نو هغې نه به هم ټایفاید تبه چې دی یو نه بل کس ته پیلاویږي. یا د ټایفاید والا مریض یا د هغه کیریر که دی واشروم نه راشي، لاسونه سم صفا نه کړي، سم ونه وینځي، هغه لاسونو باندې چاته خوراک ورکړي، ګلاس ته ولګوي، پیالې ته ولګوي، پلیټ ته ولګوي، او دی په کاسه کې، دی په پلیټ کې، دی په ګلاس کې، دی کپ کې بل څه خوراک وکړي، نو عین ممکن دی چې هغه ته به ټایفاید فیور وشي. خپله خو به د کس ته نه شي چې دی به کیریري او بل ته کېدی شي. نو دا د دې خطره دا ده. دویمه خبره، ټایفاید فیور کې کېږي چې کله چا د بیکټیریا چا بدن کې دننه شي، نو څه ټیم پس، څو ورځو پس چې دی هغه بدن لږ داسې مړ کېږي، خوږېږي، دردونه راځي، لږ لږ تبه کېږي، روخۍ راتلی شي، نور بدن تش امتیازې سوځېدی شي، خېټه لږ خرابېدی شي. خو ورو ورو چې دی بیا عموماً په 2 هفتې نه یا د 10 ورځ نه پس چې دی د دې تبه ورو ورو سیوا کېږي. اول ورځ یو ټیم راځي، بیا 2 ټیم راځي، بیا 3 ټیم راځي، د دې شدت هم زیاتېږي. ورو ورو اول 100 وي، بیا 101 وي، بیا 102 وي، داسې ورو ورو تبه خېږي. او بیا چې دې تبه راشي نو مسلسل تبه وي، او دې نه پس چې کله دا تبه ماتېږي، یا په خپله یا د دوایانو په زور باندې، نو ورو ورو ماتېږي. فوراً دا نه کېږي چې نن 102 103 تبه ده یا 104 تبه ده او سبا به نارمل شي. دا ورو ورو په مزه راځي او بیا هم تقریبا یو هفته اخلي. دې کې چې دی مختلف پیچیدګۍ په د تبه کې کېدی شي. بنیادي طور خدا په د کولمو کې د انفیکشن وشي، ځکه د انټریک فیور وایي. او دې کې یره هم وي چې خدای مکه که دا ټایفاید کنټرول نشي، نو کولمه شلیدی شي، انټسټاینل پرفوریشن کېدی شي. او دې نه علاوه دې کې یورین انفیکشن مونږ کتلی دی، دې کې زموږ هیپاټایټس کتلی دی، دې کې مونږ میننجایټس کتلی دی، دې کې مونږ برانکایټس کتلی دی. نو دې کې کافي یعنې دوی سیسټمیک بیکټیریم وي چې کله دا بیکټیریا د کولمو نه لاړ شي او بیا بلډ ته لاړ شي، نو چې کوم ځای ته وینه ځي هر ځای کې د خپل انفیکشن پیلاویږي. او تاسو عموماً دی چې دا مس شي یا چې دی دا انډر ډایګنوز شي، سړي خیال نه وي. نن سبا چونکې چې دا بارانونه شوي دي، سیلابونه راغلي دي، نو کافي زیات دا ټایفاید کیسونه هم موږ ډېر زیات ګورو. نن سبا تاسو به کتلي دا ډینګي ډېر زیات شوی دی، دا هیپاټایټس ډېر زیات شوی دی. نو کله داسې حالت کې زموږ نه یا دا ډاکټرانو نه دا ډایګنوزس مس کېدی هم شي، وایي به دا ډینګي دی، د ملیریا دی، او دی به انټریک یا ټایفاید فیور وي. نن سبا چې دی هغه ټیپیکل ټایفاید فیور هم نه راځي. زما خبره چې کومه ده هغه دا ده چې د ټایفاید په تبه کې چې کوم د بیکټیریا دی دا ریزسټنټ بیکټیریا جوړه شوی دی. دا ریزسټنټ دی ته وایي چې عام کوم انټي بایوټکس دي، دا انټي بایوټک په دې ټایفاید جراثیم باندې کار نه کوي. زه تاسو خپل مثال درکم. زما وړه لور ده 16-15 کالو، نو تقریبا 3 هفتې مخکې هغې ته لږ تبه شروع شوه. زم ډاکټر یم، زما کور والا هم ډاکټر ده، زما د لوریان هم ډاکټران دي. نو زموږ د ډاکټر فیملی ده، مونږ چې دی ښه کلین نیټ مونږ د فلټر اوبه استعمالو، بلکې مونږ د هغه منرل واټر استعمالو. نور مطلب بار داسې خوراک نه کوو. ماشومه چې دی خپل سکول ته ځي نو ځان سره اوبه وړي، مونږ دا حساب چې دا اوبو نه څه مسله ونه شي. نو هغې ته تبه شروع شوه.
مونږ چې دی ولا یو انټي بایوټیک ورکړل چا مونږ ورکو یو 15 ورځې انټي بایوټیک مو ورکړل ته به نه ماتېږي مونږ له یو بل انټي بایوټیک هغه نه تیز انټي بایوټیک ورکو سفیکزیم هم ورکو هغه هم تقریبا 15 ورځې استعمال کو ته به نه ماتېږي شک راغی چې مونږ کې دې شي ملیریا د ملیریا دوايي مو کړه هم ونشوه مونږ ډینګي دا ډینګي ټیسټ مو کړه هم نو نیگیټیو هر ما مونږ دا وی چې دا سې کو چې دا خو به انجکشن ته راشي انجکشن به شروع کو خو مونږ د دې کلچر هم ولګلو کلچر مونږ ته ولګلو چې کله د انټي بایوټکس هم پړل اگر چې کله مونږ کلچر لګو نو مونږ انټي بایوټکس سٹاپ کو او دې کوم انټي بایوټکس سٹاپ نه کړی شو ځکه چې دې ته های ګریډ فیور نو مونږ چې دې هغه لا کلچر مو ورکو او مونږ چې دې هغه سیفټراکزون انجکشن تر راوړه ولا د سفین اوریجنل برانډ تا او هیوی ډوز 1 ګرام سهار 1 ګرام مخام مونږ دې په شروع کړ ستنې لګي تباغه سیدا ستنې لګي تباغه سیدا ستنې لګي تباغه سیدا پنځه شپږ ورځې تیرې شوې ته بنه ماتېږي ته کلچر رپورټ راغی او کلچر رپورټ کې راته وې چې دا ډرګ ریزिस्टेंट سالمونیلا دی چې څومره انټي بایوټکس هغه ټرای کړیو ټول انټي بایوټکس سره ریزिस्टेंट او صرف یو دوه انټي بایوټکس او زیترومایسین او میرونوم یا میروپینیم چې لاست ډیګري انټي بایوټک دی صرف هغه ته سنسټیویټي موږ شروع کړو هغه ستنیم دغه 2 هفته غستنه ولا ګولې او زیترومایسین ډبل انټي بایوټک مو شروع کړ بیا هم چرته یو لس ورځې ستنې لګولو نه پس ورځې به موږ ته ډېر ستنې لګولې لس ورځې ستنې لګول پس هغه تبار ماتېدل شروع شو 2 هفته موږ ستنې په پوره کړې یو 2 دروځي کېږي چې هغه سکول ته لاړ خبره به نه دا غواړم چې ډرګ ریزिस्टेंट ټایفاید دومره زیات شوی دی چې اون که تاسو ډېر خیال وساته دا تاسو ته کېدې شي او د ډرګ ریزिस्टेंट کې مسله دا ده چې هغه انټي بایوټیک ملاو نشي چې کوم ته دې ضرورت دی او د ډرګ ریزिस्टेंट مطلب دا دی چې دا چې ته یو دوه دوايي نه پدې کار کوي نو بیا مثال داسې شو چې کله د ټایفاید جراثیم وو انټي بایوټکس نو او خلک بدن مړ کېدل ځکه چې د ټایفاید ته به تاسو علاج نه کوي یا تاسو کارګر علاج نه کوي تقریبا 30% کسان د نمرې دا جانلیوا بیماری ده سړی مړ کوي او دغه خبره د دې کې ډرګ ریزिस्टेंट ټایفاید علاج هم ډیر ګران دی د هر سړی بس خبره هم نه ده دا هم نه دی چې بس هر څه بتا ته په هسپتال کې ملاو شي ملاو هم شي خو د تویم چې لکه مونږ په لور باندې دا زنوي ما تقریبا 2 لک روپۍ ستنه ولګېدې په دې 2 هفتو کې دا و تاسو یقین کوئ وړه ماشومه او دومره ستنې دي ته ولګېدې دومره ګولیا ورته وشو ولې چې هغه ډرګ ریزिस्टेंट ټایفاید کور نو بوړي مندر لوګو استعمالي نو داسې خوراک نه کوي او چرته به کې دي شي داسې کسر لاس ملاو کړي چې هغه به ټایفاید شي هغه باندې به خوراک کړي دا یو طریقه پاتې شو یا چرته بل به داسې شي شوی نو خبره دا چې دا ویکسین نو ډیره ارزانه او اسانه طریقه ده د ټایفاید تبنا د بچ کېدو لپاره نو دا پکار دی چې دا مونږه استعمال کو مونږه ولګو او د ټایفاید ویکسین پس د دې ساید افیکټس هم دومره زیات نه دي یا چې کوم ځای ویکسین ولګي البته کې لګ معمولی او خارښت راشي زیس شي کله کله تبر راشي کله کله چې دی هغه باندې معمولی غوندي فینټینګ مشي خدا چې دی دا سیریس ساید افیکټس نه دي او که چاته مخکې ټایفاید ویکسین لګېدلی وي او دا غي ویکسین سه الرجیک ریشن پکړی وي نو بیا تاسو خپل ډاکټر ته ویل شي چې ما خو مخکې ویکسین نه کولو او مال سه الرجیک ریشن شي نو اوبه خیال کړئ یا د زنانه دا چې هغه حمل دی هغه ماشوم په خېټه دی یا ورکوټه ماشوم دی شپږ میاشتونه کوم هغه ته پی ورکړي نو هغه کې بیا په کار دي شي دا لکه ډاکټر ته وایي یا ویکسین ونه لګي یا څوک داسې کسان چې هغه ایمونوسپریسنټ دوايي استعمالوي هغه ته په کار دي چې بیا د ویکسین ونه لګي یعنی ویکسین یو واحد علاج دی د ډرګ ریزिस्टेंट ټایفاید او د نو ټایفاید سلسله بندولو لپاره څومره پوری مونږه د دې پیلاو بند نکو خپل ځان بچنو کو او بل کس بچنو کو نو دا سلسله به چلیږي او خودي مقدس ټایم براشي چې دا ټایفاید جراثیم دومره ریزिस्टेंट شي چې دې انټي بایوټکس په موږ سره نه
او موږ ته به انفیکشن کیږي، موږ به ډایګنوزس کوو او په دې مکه زموږ مخکې به مریض مړ کیږي، موږ رشتہ دار به مړ کیږي، موږ عزیز به مړ کیږي، موږ یا دوست به مړ کیږي او موږ به علاج نشو کولای ځکه زموږ سره به انټي بایوټیک نه ولې بني چې دا بیکټیریا به د ټول انټي بایوټکس لپاره ریزिस्टेंट. اول ځان بچ کې، خپل کور والا کسان بچ کې، خپل یاران دوستان بچ کې، چې چاته ماشومانو ته لګي هغه ټول دا ولګوي، که ماشومانو ته نه څوک نه راغلی بازار نه واخلې وی لګوي، تاسو څه په لکونو نه ده په 2-300 روپۍ باندې یو ستن دا یو شارټ ته وی لګوي او د دومره غم نه به بچ کیږي. ناظرین امید لرم چې نن په دې ویډیو کې به تاسو لږ پوه شوي یې چې ټایفاید تبه څه ده یا میادي څه ده او د دې نه څنګه ځان بچ کول غواړي او زموږ څنګه رول دی چې موږ په دې کې خپل رول ادا کړو، خپل ځان بچ کړو. ان شاء الله بیا چې په بلې ویډیو کې ملاویږو، هغه ټیم پورې خداحافظ.